او د اختر فیصله وکړو او هغه د حکومت ملاوي دا یو شوشر پسندي حکومت له مشکلات پیدا کوي. د داسې حکومت خو گردن پرې کول پکار دي چې په کوم حکومت کې قرآن دومره شرمېدلی کتاب. قرآن دې له راغلی دی چې د ټلویزیون د ډمانو اوس بېله خبره تاسو وګورئ زمونږ د ملک کې کپړې چې څوک جوړوي هغې ته جولا وي او لندن کې چې څوک کپړې جوړوي هغې ته انجینیر وي. زمونږ د ملک کې دا غریبان ډولکی والا چې دي دي ته مونږ ډمان وایي. هلکه دا څوک ډم دی دا ډم دی. اوس په پولیس کې چې کوم دغه ډولکی غږوي هغې ته بینډ باجه وایي. په بارډر کې چې بینډ عام معززین دي. په ټي وي کې چې دا کنجران کم راځي دې ته فنکاران وایي. دلته زمونږ د بالا ماڼه کې اوسېږي هغه رامیم باجه غږوي د دې ځای دی. ما ته پته نه وه دکان ته راغلی او ګولی اخیستی ما لکه ته څه کار کې وی چې جي زه فنکار یم. زه پوه نه شم فنکار خو ډېر قسم کېدی شي. چې لاړو ما ته ملګري وویل دا ډم دی ویلې باجه غږوي په ریډیو کې. ما ته یې زه تیر ایستم ما فنکار به څه معزز شي ته وایي. اوس دا د ټي وي ډمان دا فنکاران دي دې ته ډمان نشي ویلی. که په ټي وي ګډېږي هم فنکار دی که پې دبلې غږوي هم فنکار دی که پې باجه غږوي هم فنکار دی. هغې له زمونږ امیر المؤمنین انعامونه ورکړه چې تاسو قوم ډیر خوشحال ساتلی دی او دا قوم ډیر خوشحاله دی. تاسو ورته غزلې ښې وایي ډرامې ورته ښې کوئ دبلې ورته ښې غږوي. دا زمونږ ملک دی. اوس کی به څه اوچ کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چې افتتاح د کنجرتوب ملا کول شروع کی هغه قوم کې به اسلام کم ځای پاتې کیږي بس. که جشن خیبر لگی ختم په ماو کې او بیا رستو پکې څه کیږي. ټي وي سټیشن جوړ کې افتتاح په ماو په قرآنو کې انا لله و انا الیه. نن ستا ملک قرآن نه دا شی جوړ دا ملک به تباه کیږي نه دا ملک به غر کیږي نه. اوس تاسو ټوپونه وهي راجیو ګاندي درته فوجونه اچولی دي. راجیو ګاندي فوجونه اچول نه که راجیو نه یا روس نه بد شي اسماني افت به در باندې په کوم قوم قحط راغلی و وای چې تمام دنیا پکې د لوږې مړه وه قحط به در باندې راشي. اوس دوی بیا خارښتېږي وړو ګرانولو له چینو ګرانولو له بجلی ګرانولو له بیا خارښتېږي. تاسو په غبرګو سترګو کښېنئ د ملک بېروزګاري وګوره. ایم اے او بی اے او ایل ایل بی او پی ایچ ڈی او دا ګډ بلای کړي دي د کلرکۍ ځای ورته نه میلاویږي. د کلرکۍ ځای یو کلرکي سیټ چې خالی شي 10,000 درخواست د بی اے والا ورته پلین پراته. نو یو سیټم بیا دا به خپلو سړی پې پړاندې نه لګېدلی اخبار کې بینې هسې بیدیوې ورکي ایډورټایزمنټ ورکوي جي درخواستونه ورکوي پلانې سیټ خالی دی. تاسو وخورئ په دې 10 سپارې قرآن چې د وړاندې نه په هغې د وزیر سړی برتي شوی دی. مونږ خو د بابا خپل یو زمونږ کور ران دی
کور دا هغه چا آباد دی چې د ابای خپلي دا ستا ملک شو. یو طرف ته بیروزګاری وګوره انتها ته ورسېده، ملک ټول بیروزګار، 80% دنیا بیروزګاره ده. الله دې سپین د لوږې نه مړ کوي. او بل طرف ته ستا ګرانی وګوره وړه بیا دې ګران کړه، بجلی لګیا بیا ګرانه، غوړي دې کم ځای ته ورسول، 10 روپۍ کیلو چینیم ده او 10 روپۍ کیلو ګوړ هم ده. یعنی د پخوا به د غریبۍ د وجې خو چا د ګوړې چای اوس کلی کړ، اوس ګوړې هم نشته 10 روپۍ کیلو. ځکه هلته په غنو په ځمکو ستا دومره ټیکس لګېدلی دی چې 10 روپۍ کیلو به نه خرڅوي، نو څه چل به کېږي؟ خو چې خوځې ټیکس، چې خوځې ټیکس، چې خوځې ټیکس، بیا دې په لارو کې جیب کتري ودرولي دي. که چېرته را روانې ښار ته او ګوړه هلې په لاره کې درته رهزن ناستي صاحب، په جیب دې ډاکه واچي، کور دې وران شي، واپس کور ته لاړ شي. ګوړه دې را نه وړه، ښځې ګوړه په څه راوړم، جیب مې چا ووالو. انشاءالله پکې وای، انشاءالله دا د ضیاءالحق په انشاءالله به دا عمل چلیږي. انشاءالله صحیح معنوں میں، معنوں میں دا معنی ټکی ډېر ښه یاد کړی دی ده، صحیح معنوں میں. بھئی خدای ته ګوره، اسلام خو نه راولي دا خلک خو د لوږې مه مړه کوه، د مومن کار دی چې وی من ربک، هغه رب مونږ څه پېژندلی خدای؟ قرآن ته وګوره، د لوږې مړ شوم چېرته یو قپ روټۍ به نه من ربک هېڅ نه شو صاحب، نه اسلام ها د لوږې دې مړه شو، خو د پاکستان قانون دې قرآن شي. د لوږې دې مړه شو، بربند دې ګرځو، خو د ملک فیصلې دې په قرآن شي. والله العظیم چې زما خو دې د ایمان نه ګوتې وخیږي چې د لوږې مرم چې زه بیا غږ ونه کړم. خو یو مو نه شو کنه. عزیزانو غنم ولې ګرانه څه چلو شو؟ ځکه چې شاهي اخراجات دومره اوچت شوي دي، د شاهانو خرچونه اسمان ته ورسېده، نو غریب به د لوږې نه مړ کېږي. د کورونو کرایې وګوره، دومره سوره خالی شوي نه 1500 روپۍ. بیا دغه جایدادونو والا نه د پروردګار دا جایدادونه د مرګه پاتې کی. دکان کنی سے 20,000 پټکې، کور کنی سے 20,000 ایڈوانس. وت کور دې د میردین جماعت شاه خو کرای بدر کوم کنه، دا پټکې پکې په کوم کتاب کې راغی؟ د دې تپوس والا هیڅوک نشته. او دلی د پاکستان نه د دلی راجا جوړ دی، دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں، جڑا والا پیڑو سوکشتا نا. یعنی ولی تا دکان نیسم تا ولی مانا 20,000 روپے بڑھ کیا ولی او کرائی بدر کون کن؟ یا زستا پا کور نیسم تمانا ولی 20,000 روپے ایڈوانس غواړي؟ تاسو بڑا کې دا وایي چې دا سړی پی بیا قابض کیږي. ٹھیک ده، قابض کېدو دپاره قانون پکار دی د ملک. بیا کنه ته زما کور کې اوسېږي او زه ستا ویستلو غواړم، یو میاشت ته زما د کور اجاره دارې، یو میاشت پیاله راغه کرۍ مې دنه واغسته او درته مې ووي چې کور خالی کا، پټکی به کډه په سره او بار به وځي، پټکی. دې دپاره بیا قانون پکار دی. دې دپاره تاسو بیا د پیرنګیانو قانون ساتلی د لاډ میکالې. تاسو راشئ په ججو کې وګورئ
سیول ججانو سرا د شلو کالو کیسونه پراته دي 200 ججان په بدل شي او د یو کوټنۍ کیس نه فیصله کی زمونږ مالت کې یو الګ دی داغه د خزې کیس ته پلار ته خزه کینولې ده پلار پشمار شمیرلی 2 کاله وشو 2 کاله یو سیول جج د خزې او د میړه فیصله په 2 کاله کې ونه کړ دا ستا د ملک قانون دی اخر دا ججان دي څه دپاره چې د یو میړه او د ښځې فیصله په 2 کاله کې نشي کولی د یو کوټنۍ کې 14 کاله وشو چلیږي لګیا دی دې دپاره خو شرعي قانون پکار دی ښځه او میړه پیښ شو او ښځې وایي چې دې میړه سره زه وخت نه تېروم بلکل که مې حلاله کوي خلع وکړي پاټه کې ښځې او میړه جدا کړي بس خبره خلاصه ګوان دی بله ورځ وکیل راته وویل ته به هم پکې پیش کېږي جج سره مالوالې ویلې جرګه دې پکې کړې ده ستا د خدای مال کور دغه پاکستان په قانون وران کي که زه به جج سره زه به پیش کېږم جج سره به د ښځو بیانونه کوم ویلې جج زه جج بچیا دا ستا ملک دی 500 کیسونه وګوره 500 کیسونه لس کاله اوسو سړي پانسی ګاټ کې پراته دي په 10 کاله کې د یو 500 کیس نه فیصله کی 10 کاله اوسو لري مزي ارباب سکندر چا وجلې او کني وجلې د دې صوبې سرحد گورنر کنو اسړې تر اوسه پانسی ګاټ کې پروت دی کنه پروت 10 کاله کې درنا ورځ کیس تر اوسه فیصله شوی نه دا پاکستان دی دا بعضې پکې چې پاکستان په تړقۍ روان دی پاکستان په تړقۍ روان دی پاکستان په تړقۍ دا ده پاکستان کې خو خلک د خدای په عظیم قهر گرفتار ته ورشه دی کچروله ورشه سپینګیري او زاړه او ځوانان چپړاسیانې دي صاحب پلانې وغیره پلانی وغیره لدی چې هغه لا په خوله کې خاورې نه اچولي آواز درته نه کوي بیا ټیپسټان دننه وګوره یو حال جوړ دی خو تا به کېږي څه انجام به څه د دې ملک انجام به دا چې کوم قوم چې نااهله شي یا په بل ملک راشي قبضه پې وکړي او یا په آسمانی افت راشي لوټ اعلان دی باندې پرې نه دي او تباہ او بربادي کی نو انتظار د دې کوي چې خدای دې نه کړي هغه سات چې زمونږ د نااهلۍ د وجې یا را باندې روس راشي او یا را باندې انډیا راشي زمونږ د نااهلۍ د وجې مونږ اهل د دې نه یو چې مونږ یو آزاد قوم تصور شو مونږ د دې اهل نه یو مونږ له د آزادۍ چل نه راځي مونږ آزاد یو نه مونږ فلحال غلامان یو تاسو دا خپل ځانونه کتلی دي چې چرته وزیر وګورئ دا وزیران څه دي په دې څوک پوزه نه پاکوي تاسو ځانونه کتلی دي دلته مونږ سره په دې کاکشالو کې اوسېږي چې په موټر کې ناستې ټوپۍ داسې اتیر ورځو کې مې کته صاحب د ګلونو ګنټې په هلکه چرته ځې وزیر صاحب امریکې نه را روان دی هغه ورځ یې خوله چینګه کوله ما پسې راغی د کوارټ کمیشنر سره مې کار دی لږ به مې شفارسونه کوي ته خدای تباه او برباد وزیران ستا پلندران دي او کوارټ کمیشنر ته د شفارس زه وکړم تاسو ځان کتلی تاسو تر اوسه ځان دا محسوس کړی نه دی چې مونږ آزاد قوم مونږ آزاد یو که دې قوم دا محسوسه کړه چې مونږ آزاد یو بیا به دوی داسې چل کوي چې د وزیر دفتر له ورشي او ورته وایي چې زما دا پلانی کار دی او هغه ورته وایي چې نیکوم یا سبا راشه غلط دې مرۍ له لاس ور واچوي او کرسۍ نه راکوز کړي رای کاږي بار سرک
او په خېټه ورته ټوپونه ته زما غلام یې ته به څنګه زما کار نه کوې آزاد قوم دې ته وایي حضرت عمر په منبر ولاړ دی خطبه وایي او لاندې نه داسې تاسو غوندې یو غلام ناست و مری را ټوپې کو دې مری نه ونیو او د منبر نه یې لاندې را کوز حضرت عمر ورته ویل ولې ویل ته په دې منبر خطبه نه شې ویلی ته غدار یې خبره کوه وی مال غنیمت کې صادرې راغلې وي یو صادر ما ته ملاو یو تا ته ملاو ټول قوم ته یو یو صادر ملاو زما کمیس وګوره لنډ جوړ دی او ستا کمیس اوږد دی معلومیږي تا چې تا دوه صادرې ساتلي کم سړی چې د قوم غداري د پیغمبر په منبر خطبه نشي ویلی دا دوه صادرې دی ولې ځان له ساتلي دي ته خو ما سره برابر حقداري که نه په دې ملک کې تا دوه صادرې ولې ساتلي هغه ویل ښه زوی ته یې اواز وکړو وی دې خوا راشه وی بچیه زما دا کمیس ولې اوږد جوړ دی وی پلار دا ما یو صادر ستاو یو ما خپل تاله در کړی دی نو دوو صادرو نه دا کمیس جوړ او غلام ته ویل اوس یقین راغی ماله مې دې زوی خپل صادر را بخلی و ویل اوس وخېجه وبکې داسې څوک آزاد قوم دې ته وایي مونږ آزاد مونږ خو د پولیس پهی چې را باندې لاس کیدي مخکې شه هلکه څه دي را سره هېڅ در سره نشته مخکې شه ته ویلی شې سپۍ ته ستا هغه پلار به یې ورته ووایي څه تیزونه اچوئ چې یو ډزو کې یو سپۍ مخکې کي ټوله ورځ دا حل لګېدی جي لږ تاڼې ته به ټلیفون یې دی زوی مې پولیس بوتلی ډېر ښه کار یې کړی چې بوتلی خدای م ته داسې بوتلی کټ چې یو څوارلس کاله کې شي تاسو آزاد قوم آزاد قوم دې ته نه وایي لکه دا مونږ چې آزاد قومونه ورشه سعودي عرب کې هم دومره غوندې سپایي پاس په چوک کې ناست مجال دی چې څوک غلط راشي آواز وکړي الحکومه چې الحکومه ووایي هلته د مجرم زړه ووځي د خولې نه زړه بوټ وځي د یارې یو قاضي مکه کې مې تپوس وکړو چې دلته څومره حکومت ججان مجسټریټان هغې دلته مافي جج مافي مجسټریټ مافي هائی کورټ مافي سپریم کورټ مافي دلته هیڅ نشته واحد امیر یو امیر دی د ټولې مکې یو 302 مغه دیو شیشنه مغه دیو جج مغه دیو تاړهدار مغه دیو ارڅ ایون ما مؤلف تل دا چل څه دی ما تل په کلونو دلته کیس نه پیښیږي نو د ججانو ضرورت څه دی دومره روب دی د حکومت د خلکو په ډکې دلته صاحبه نو دفتر یې ډکې دي فایلونه دي چې کتابونه دي چې کاغذ دي پناه په خدای یو یعنی 107 یو معمولی خبره سوک سپیړه په سوک سپیړه چې تاڼې ته لاړ شي او ځان خلاصیم ټکوری به دې لګ چې د تاڼې د ایف آی آر نه ځان خلاصې بیا کچرو ته لاړ شي بیا وکیل نیسی بیا مجسټریټ تا بیا ضمانتیان بیا مالدار او کونسلر دا د کباب او د روټو غله دا را پیدا کې مړه خدای به دې کورم ورپسې وران کی چې د سوک سپېړې نه ځان خلاص دا زمونږ ملک دی یا دا زمونږ وطن دی